أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورساله تخفيف اخروی دا اسه کې د فرواهم دا التویل چې عاصمه د دې عاصم نشتا دوی خدای نه کډېر عبادت کولو خپل خدایانو لا هغه به عاصم نشه به بچنه کی الله به جواب ورکړي شنه ويوم فاورز باندې الله يشم براجم کو ټول جميعا پيوزه ثم نقول به من غويو للذين غشان اشركوا شريك کړه مکانکم درش ودره گئی لکه سړی رواني یو دم څو ګرمانه غاوږي شو ودره گئی په خپل ځبانه وزو مکانته ودره گئی انتم تاسو او شریکان ټول بودري بس د الله ګارد براش ملائک یو مجرم ورو باسه لکه راوځه دی بل وی تم راوځه عابدان به یو خوا کی معبودان به بل خوا کی نبی به دی ورته وی چې ګوره مون خو تاسو بندګی ډیر کړی دا تاسو مرامت شوی تاسو قدر مو کړی دا هغه ورته زی ورکیږي بل کار کوي اس اوس مون په الله باندې ګډوډوي خدشي معبود الله تسکی چې په دې سخت ورځ باندې آستانه توبه وباسي جارهګه خو یو الله نه چې ام دې په قبر کې بکار راځي ام میدان د حشر کې ام جنت کې ام دنیا کې بندګی رچا بکار ده د یو الله نجداواله براول مونږه الله وي بینهم د دې ما بین کې وقال سرجات سوال سورې نال شپږاته کې با سوال درې ذکر شي چې مونږ بچی کړه مونږ خو درې کې تاسو ډېر بندګي کړې ده وقال ابو ايد ابر خدارانو ما كنتم ايانا تعبدون نو تاسو مونږ لره بندګي کوونکې مونږ له سره بندګي رضا کړې سي ورکه چرته جیل تلار شي دی و چې وای چې ولې مونږ کړې ده هغه بوچ بس غوا الله دی فكفى بالله فرد الله شهيدا غوا بيننا سن ما بين کې او ساسو ما بين کې ان كنا يقينون غا ساسو بندګین لغافرنا خبر سوره فاتحه احکام کوم راشي ان وشريا يا ان مخفف من المثقل يا نافيه ولغافرين كلام من هذا الا ورسات الله واستكمل کی اس بار سره معلوم کی او هو دا خو عجیب اورس دا بغیر د الله د بندګۍ نه هیڅ به کار نه کوي هغه څو کامیاب شو چې په دنیا کې خالص د الله بندګي کړي ده بل هیڅ پیدا نه ور کوي هنالک الله په دې ځای کې تبر سمانه معلوم بکی کل نفس نار و نفس ما اسفت سمانه حقیقت دا عمل چې کومه مخکې کړي ده هر چا پته ولګي شي څوک بچي او څوک نه بچي نیک عمل یا بد عمل واپس بکړې شي داخله الى الله الله مولاهم الحق شي مولا دې رښتونه سوره محمد کې ویل شي دې مولا نشتا دلته کې مولا په معنا د واقوال الله یو واقوال تخلصونه په زمانه کې کنه خپل واق شه دې واقوال شه دې چې د سماته درش به ځای لړ ساینا ټینګوي نشي دا څنګه خپل واق دې خپل واق او واقوال هغه واځي الله دې غټ تخلصونه هر سړی خرګاډي والام په ځان باندې خودلې پلانې جګر خون پلانې غمزاده پلانې عادل شه پلانې شه الته وای چې واځي واق بس ما چلیږي زما ولې دې معبودان څه شول ودول ورچوانهم د دینه ما کانو یفترون اسه چې دې ځان جوړ کړی و هر څه لاړل دینه مراد دې کشي دي جنو اوس دریم باب 5 نمبر آیت پوری دیږي 5 عقلی دلیل بیان به دولسم دیارلسم زجر دوی ربور کې په طلب د دلیل باندې کړه دو درش کې الله نتیجه بیان کړي سرور درش کې الله راځي کې سره د زجرونو
و درش کې الله سره د قران بیان کی اته درش کې الله به رټنه ورکې دي منکرین لرا چې تاسو دا قران نه منئ الله دې کس دا میدان راشه مقابله وکړي ځکه چې نه منئ نو بیا مقابله له ودرېګا نه حدیث کې الله به زجر ورکي دا خلق اصل کې الله په قران باندې پويږي ځکه دښمنی کوي سروي کې به بل رټنه یو سروي کې الله تسلی ذکر کې سره د اعلان د برات هغه د سروي پوری څلور سروي کې جواب دی سوال وکي چې الله دوی کانه وړاندې کړه ظلم نه دی جواب نه پنځه سروي کې به تقریبا اخروی به برټنه ورکی په انکار د عذاب نه کله برټنه ورکی په استعجال د عذاب زر غواړي 350 کې الله رټنه ورکی په طلب د خبر باندې څو قیامت دی 450 کې الله جواب دی سوال وکي دوی ویلي کپای دنیا کې مونږ چرته الله لا مال پیش کو الله به موږ سره ومني جواب کړه ټول دنیا رسول زره شي الله نه مني عربتم د آیات مخ سرداري مخکې ویلې چې داخله د الله سره شریکان پیدا کړي دلته خبره بیانې چې رزق تاسو له الله درکې نو غیر الله څنګه د الله شریک جوړوي تاسو د خوراک تنظیم چا شروع کړي الله د ښکاک تنظیم الله کړي د جامو تنظیم الله کړي د نور خرچي تنظیم الله کړي بل څنګه الله سره شریک جوړي بلې څو سره حق نه لري قل لا من اوایا څوک رزق برکې تاسو نه من السماء د بر ولاندې برن بارانو کې لانی شینکره وټو کوي دوی بغلی شي بلکې ورته وایا څوک یملک السماء مالک دې غوګونو دې تاسو ول ابصار او د سرګو تریم ومن يخرج الحي من الميت څوک رو باسي ژوند دې مړی نه او څوک رو باسي دا مړی د ژوند نه او څوک کارونه د کارونو تدبیر د کارونو کوي دبر الامر دا شپه ورځ یخنی ګرمي وغیرہ دا څوک کوي دې ټول غري شنو وبوي الله آیات کرت دی پاچا چې دی الله سره قطبان دی غوسان دی فلان او فلان دا برخداران دي سروي قطبان ابن عساکر شپږ د شواهد شو خراوړي دي ابن قیم سے فرمایي چې ټول کمزوري دي نو ار کله چې د رزق الله درکې یو ساده غوګون تنظیم الله کړي ساده سترګو تنظیم الله کړي مړې د ژوندین رو باسي ژوندې د مړې نه په دې ټول دنیا کې انقلابات الله چلےږي نو اے خلکو بندگی چاره پکار ده الله لا فقل هو يا فلا تتقون ولن يريګ دې شرکنا ولی به شریکان جوړو ظالمانو ورسات کې زجر او دې د ویل شي نتیجه ما قبل د ټول دلائل حاصل الله یواري فذلكم الله ذات سما الله چې ربکم ساس رب دې الحق او دې رښتینه نه فما زباد الحق نشته ورسره دې حق نه مگر گمراهي حق سمن ربوبیت اولوہیت فانا تصرفون الله کوم خوا ګرځول شي د حق نه ورسات کې الله استکمل کړي كذلك ذا قشان حقت پورا دا کلمت ربک کلمت رب سا علی الذین فاق انسانانو باندې شی بيدینی کړي دا انهم لا یؤمنون د ایمان نه لري دا تفصیل دا کلمت ربک لري یا کلمت ربک مرافع سره د عذاب انهم لا یؤمنون اذا ما نشوا ذکر انهم لا یؤمنون دوی باندې الله څخه عذاب را وسو چې ایمان لري د سره الله را تسمیه ور کینا ورسات کرت سره د زجر نه حاصل بده راځي کینو حساب کو دا تاسو نمبر چاله رکو کړی وا سجده ورته وکړه دوا رمضان شریف ورته ویل درې داغه قانون دی پر اسمه کوانی ومنلو چې يهود نو سوارا دي ځکه دام د الله شریکان دي خلکو جوړ کړی دي پښتنه دا کوم چې آیا د الله په مخلوقاتو کې دوی کوم مچر ته پیدا کړی دي نه نو څنګه دا الله شریک جوړ کړي ولی جوړي کار الله کړي نو بندګی نه میچاو شي الله قل ما نوایا هل من شرکائکم ایساسو شریکانو نام
من دا یو څوکشتا يبدا الخلق چې ابتداء د مخلوق کړي به واپس کوي قل الله ورته الله چې دی يبدا الخلق دا ټول مخلوق پیدا کړي واپس کوي ځان لرا فانا فكنكم خاغر زول شهد الله توحیدنا کار هغه کړي لري بین څنګه بل خاله دا الله سره نور شریکان برخداران جوړ کړو اوس بل دلیل ایستانه معبود چر لار خودلې شي نه دا خپل بل نه محتاج دی قل ما ورتوا هل من شرکائکم ما یشتاس بل شریکانو کې من اغه څوک یا دي چا ورسیږي الحق حق لا الى الحق دا من حق طرف لاره وخی دغه څوک شته نو دی بغلی شي دغه اشاره ده را چې اول ممکن دی نو ځکه حالته اله راو دویم شي کې نو حالته ځکه اسلام راوړي قل الله ورته الله تعالی چې يهدي للحق خلق رواني پر حق باندې حق په طرف باندې روانول د شا کار دی الله خا وسرا شا یو څوک حق لا خلق رواني او بل څوک نشته روانولې نو آیا دا دواړه برابر دي نری برابر افمن يهدي هغه څوک چې خلق رواني للحق دي حق لرا حق دې لایق دي چې هغه تابعداري وشي امنو که هغه څوک چې رسول نه کوي الا ان يهدى مگر چې هغه به ته خودل کوي ستا معبود نه به ته خودل کوي وما لكم سر والزجر څه دلیل اساسو كيف تحكمون څنګه به دلیل فیصله کوي ظلم الله یو کی چې تاسو برابر کې الله دا مخلوق الله نه یریږي مخلوق نه یریږي نه دا ناروا ده ورسات کې زجر اې دې دلیل شکنه تاویل ما ویلې ګمان میږي کې دې شي اگر او مگر الله بدا شین باندې اچر در حق مقابله نه کیږي حق دی تابعداري نه کوي اکثر ما اکثر دې الا سن مگر د ګمان دلته اکثر ولي ویلي یو قول له مودا ذکر کړی چې دین مراد هغه انسانان چې د خواهش په روان دي یا مشران ان ظن یقینا دا ګمان لا یغني نشد بکولې د حق نشه نه چې وشي یا لا یغني کې معنا ده پیدا ده الله دا ګمان چې دی هیڅ پیدا نشي کولای د اثبات د حق مبارک دی چې وشي قرطبی د آیات تشریح کې لیکلي آیات دلیل له بدی باندې چې په عقاید کې ګمان کیږي چې ګمان میکيږي کې دې شي ذکر وي عقلی دلیل نقلی دلیل په پیش کړي ان الله علیم بما يفعلون یقینا الله تعالی په دې په عمل چوي کوي کم فعل چوي کوي ورسات کې الله وشره د قران بیانې عرب تمداري الته ویلې چې مونږه ګمان پر روانو نو ستاسو دلیل دی ته جواب کې جسمه دلیل قران دی افتراء نه ده وما كان هذا القران الله ان ذا القران چې جوړ کړی شي من دون الله سوا الله نه دوی بداوي چې نبی صلی الله علیه وسلم دی لوهار سره کینی دا غنه دا قران زکړې به موږ له پیش کې دا ټول دروغ دي ځان لګېلې ولكن تصديق الذي منع ولكن انزل تصديق منسوب ځکه مفعول له دی مگر نازل شوی د پاره تصدیق دا هغه چا بیان دی چې نه مخکري وتفصيل الكتاب او په دې کې الله احکامات پورا بیان کړی شوی دي مخکې کتابونو تصدیق څنګه لري یو قول لري قران موږ لوي چې دا کتابونو تصدیق وکړي موږ چې بالکل صحیح ده دوی کتابونو کې زیره ورکړو چې د اخر زمانه یو کتاب راځي قران او نبی صلی الله علیه وسلم باندې راغی دریم د قران او د مخکې کتابونو دا مضمون الله ویو دی هغه کتابونو دا ویل دي چې انسانانو دی والله بندگی قران هم سوې دی والله بندگی تفسیر الكتاب معنا احکام فرضیه به پورا بیان دي شک پکې نشته له من رب العالمین دار دې ګره دې رب العالمین د خوانا دی ویلي
دیږي اشاره ده را تربیت دوه قسمه ده یو تربیت ظاهری خوراک اسکاک جامع یو معنوي انسان لکه څنګه ظاهری تربیت له ضرورت لري دغه شی معنوي تربیت لم شي لري ضرورت زمون معنوي تربیت چې قرآن دی ورسات الله زجر ورکړي منکرین الله دوی ولې دا قرآن شه د ځان جوړ کړی شوی جواب دار راځي مقابله وکړي انسان د انسان مقابله کوي وایي کې کرا خو ارکل چې تاسو دې مقابله ونه کړه معلومه ده شو چې دا چا کتاب دی ته یو الله وې منای ام په معنا ده بل دی ام یقولون افترا بلکې داخله کوي چې دا محمد د ځانه جوړ کړی دی عليه السلام اصل لګیږي سوره قصص کې امراش قل سر اورمان الله رات کوي درت حاصل داري ته محمد صلی الله علیه وسلم د ځانه جوړ کړی خو هغه انسان دی تاسو انسانانه قانون دار چې انسان د انسان مقابله کوي زی صورت خو سره راوړي پیش کولې شي نشي پیش کول نتیجه دارو وتا چې دار چا کلام شو الله قل معنا ورته وایا فتراوړي به صورت یو صورت مثلی په مثل لري پیغمبر باندې دغه دوه قول دي یو قول چې د هی زمير راځي قرآن لا د شي کتاب راوړي چې هغه فصاحت مشتمل په فصاحت او بلاغت دویم قول چې د زمير راځي نبی لا د شي انسان راولي چې چرته تعلیم نه کړو دا کتاب پیش کړي وښنه جوړ کې میداني ودعا الله يروب عليه من استطعتم سمرم چې طاقتي من دون الله شهاد الله نور مليان ان كنتم صادقين کوي رښتینی بری خبره کې سمر مليان شعراء فصحاء بلغاء تعلیم والا ټول را میدان لګي دې به راځي مشي ډېر شي لیکلي کله وی الفیل ملفیل ما ادراک ملفیل فله ظلم قصير وخرطوم طويل پیل او فیل د څه په پیل سره لکه وړه د خرطوم غړ دی نه شي کله قسم دی په زنانو چا وړه یو قسم دی په زنانو چا ډوړې په یو قسم دی په زنانو چینا پیدا سره اخلي دا نو شي شو دغه کتاب الله چې فصاحت او بلاغت باندې مشتمل دي ورسات زجر حاصل دالي داخله چې نن د قران سره دښمنی کوي وجدانا چې څوک په څه باندې پوي نشي دا سره ټکر شروع کی دوی د قران په علومو څه پويږي بل دا معنی ليس الافتراء دا قران افتراء نه دی وکذبوا دي تکذیب کې بما دا غصا چې دوی ګیرنه د کړي به علم دی په علم دا مفعول د پاره د کذبوا چاوش دا به زائد ده سورہ نمل احقاف کې وراشي دا اصل کې الله په قران باندې پويږي نو قانون داري چې څوک په سن پوي را مقابله کوي او نه ده دراغله دوی الله تعالی حقیقت د تکذیب د قران حقیقت د سوچ د قران مدارک دا معنا کړی دا یا تعویل د حقیقت د تکذیب د قران عاقبت د تکذیب د قران کذالک الله یذقشان کذب تکذیب کړي هغه چې من قبلهم د دینه مخکې دا تسلی ده اے نبی مخکې انسانانو تکذیبونه کړي وو آل انبیاء صبر کړي تب هم څه کوي صبر فانظروا غرا کیف کان عاقبت الظالمین څنګه شو انجام لري ظالمانو ډیر بد ورسات الله اوس بل زجر ور کوي بعض خلق قران مني او بعض خلق الله ویني مني ومنهم بعض ذي من عاقد يؤمن به چې ایمان لري پر قران باندې ومنهم من لا يؤمن به بعض هغه څوک چې ایمان نه لري پدې بلکې مرشي ځکه مفسدان فسادین دي نو ته صرف دې دعوت اهتمام کوي اس پروا به الله لرینا وربک عالم ورب صافي بالمفسدين بر فسادینو وست سری سره د اعلان برات دې حاصل لاره دې خلکو له دعوت ورکه کوي منو خطر کې ان شاء الله ته جدا شه زیور د خپل کار کوي
وان كذبوا کله خلق استاد تکذیب وکي تکذیب دا معنا وی ویل شي منم محمد ابن منم قران ابن منم والله ابن منم نفقل هو لعمل اسماء خپل عمل له ولکم عملکم شاذ خپل عمل له انتم تاسو بیزاره مما عملوا دا اسنا جزاکم وانا بریون او بیزاره مساسو دا عملنا ذکر خپل ځکه دعوت نور سوجودای نور وکینو ورسا کې بل زجر دا اصل کې جواب سوال دی چې دا خلکو د نبی صلی الله علیه وسلم په مجلس کې مناسو ولی نه منو الله دې اساسي بنیادی وجدارا چې زړه ورته نو کلاو کړي د چا ځل چې قران لا کلاو نه اخلاص نه کدا څومره درسونه کې ریس پیدا ورمانه الله نه مرتب کیږي ومنهم باج دوینا من هغه څوک یستمعون الیک چې غوږ دی تعالی افانت یتشری اور اول کولې شری کانو نه حق ولو كانوا لا يقولون بلا پویګم نام عقل من څه مطلب یو کون دی او بل دماغم خراب دی سم مسله جوړه شو کون چې دماغ جوړ نه په اشاره به پوي کی دا چې سړیم کون دی دماغم کار نه کوي ورشاد کې بل زجر بعض انسانان د نبی صلی الله علیه وسلم مجلس کې مناسو لیکن په دې نه بنونا چې موږ پیدا قرآن نوالو ومنهم من بعض هغه څوک دي ينظر الیک شګوري تعالی افانت ته هدایت کولې شړان دلرا ولو كانوا لا يفسرون اگر کو دوی دل نه کوي ورن لبسو خای د دې خلکو مثال الله په شان دړم دوره سوال دا خو بنا دي کنه زړی ورن دي زړه ورسات زجر دا اصل کی جواب سوال دی سوال دا چې داخلك الله وړاندو کړه کړه ظلمونه کې الله جواب کې دا جواب حاصل لاره دا ټول د دنیا د الله ملکیت دی الله چې څه کوي بسا کولی شي کوم غوښني کوم ګړې کوم غړندې کوم تبا کوي کوم عزت را کوي دې کې الله سره شیا زور برابر دی اي اختیارمند دی ان الله یقینا الله تعالی چې لا یظلم الناس ظلم نه کوي پر خلق باندې شي نه چوشي ولکن الناس مگر داخل شي ان فسهم یسلمون په دې خپل ځانونو باندې الله ظلم کوي خپل ځان الله په خپل برباد کوي تاسو نه سکی په سبب د ګناه کول باندې ورسا کی تخفیف اخری بیانې حاصل وې دی چا چې په دنیا کې قرآن مقابله کړی دا الله وی انت بزان راجمه کوم به ډېر سخت سزا ورکوم کله قرآن کې الله فرمایي دا به کوم سورۃ طه سورۃ مومنون کې برش ويوم يحشرهم فاورث باندې چې الله براجمه کې دوی حشر معنا جمع ټول الله ورا ولم دلته عبارت د ګمان مو کی کأن لم يلبثوا گویا کی وخت تیر غړین دی لا ساعتن مگر ساعت دورځي يتعارفون بينهم نو دی په تعارف کې پای کې د پاره د ملامت یا څه مطلب قیامت کې شراجه محکم دا کشرام او مشران لوي چې الله مو برباد کا تاسو موږ د قران نه اړولیو ای ورته چې الله تاسو برباد کی موږ سره اوس ډنډا وسور نو من به ویلې د قران قانون مانه تاسو بالکل صحیح ده من به ویلې د قران په قانون کې ګوره تنګ سواله دي تاسو صحیح ده من به ویلې چې قران خلق اړای تاسو صحیح ده نن سلام ملامت کوي والزجر ویلت عذاب قد خسر الذين یقینا تاوان کړه هغه چې کذب بلقاء الله چې دوی تکذیب کړي د الله سره ملاقات وما كانوا محتدين او ندي سملار والا څه مطلب سوچ قیامت نه مانی دا سره لړې پورا تاوانی دي در سره هدایت نه شوي ورسات کې تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم له تخفیف دنیوي مقابل لا دې حاصل لاره چا چې قرآن مخالفت کړي د نبی صلی الله علیه وسلم الله عذاب روان دی راولم تبه وګوري په خپل سترګو کتا په خپل سترګو ورل دون الله قیامت کې به وګوري خدا خلق الله بربادوم نه پرېدم سورې مومن سورې زخرف کې بارش
و اما الله وی کچرته منغو خو تعالی بعض الذی باجاغسو نعیدهم شمون دوی سره وعده کړي دنه مراد عذاب دی دلته عبارت ده فتراهو تبي وګوره کړه موږ دوی له عذاب ورکړو ته به وګوره په خپل سترګو یا بتا وخلو مخه د عذاب نه به آخرت کې وګوري دیږي اشاره ده دیره لفظ وفات کې چې نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا د حالاتونو نه خبريږي آیات کې دوه مقصد دي د خلکو له عذاب ورکو الله ته به وګوري زړه بری پیښ شي لیکن که وښونه ګوري او ته وفات کړي به بچر د عذاب دوی ورکو آخرت کې فإلینا مرجعهم نمون لیدی واپس راځي له عذاب ورکو ثم الله بالله تعالی چې شهید خبر ده علامه فلم با کار چې دوی کړی دي هیڅ حاجت نشه غواړي نه پدوي الله به ما پورا اطلاع علم شتا ورسات ک الله استکمل دي ته ویل چې قیامت سختي دنیا کې الله انبیاء را لګم په دینت باندې چې په ای دنیا کې به دیونه وی الله تا موږ انبیاء را لګره موږ منلې وي ولکل امه دار وړل د پار رسول یو استاد شتا الکه استاد سره پار دلې دعوا فاذا جاء رسولهم الله شدي استاد راشي دلته عبارت ده په کذب او تکذیب وکي یا رسول راشي په دې باندې گواهی نو قضیا فیصله بوشي بینهم د ما بین کې بل قسط په انصاف وهم لا یظلمون په دې الله د ظریف انداز ظلم نشي کېدل چې کوم عمل کړي به او دی رسول باندې گواہی وکړه ظلم ور باندې کېدې نشو باس جهنم فیصله والله ور باندې حکم پورو سات زجر په انکار د عذاب داخله کوئی مړ د سره قیامت شته نه د سره دنیا عذاب نشته کچرته نه دا پیغمبر دی په موږ راولي کړه شمه به ادب خلق دي ويقولون او داخل کوئی متى هذا الوعد سو وخت دا وعده د قیامت ان کنتم صادقین کتا سو رښتونی سو به قیامت دی ورسات کی جواب ہو سورہ عرف یسرات ته کوم دا جواب ہو دې قیامت علم چاله دی الله لا موږ پته نشه قل معنا هوا لا املكو ذي اختیار لنفسي ذي خپل ځان لرا ضرر د ضرر د فکول ولا نفن د خیر ور کولو الا ما شاء الله مگر کوم چې الله غواړي غوي کوي الا سیستم منقطع معنا ده لیکن ما شاء الله فيفعل کوم چې الله غواړي بکی زه کمزور یم اوس دم کې لكل امه دهر امت مکذبه پارا اجل عذاب شا فاذا جاء اجلهم عذاب راشي نبور سکی او سات ولا استخدمون او نه وړاندې کېږي الله شکر خو عذاب راغی بیا بر مخکې شنه بر سبه عمر اخر کړ قوم مخکې د عذاب نه توبه وباسي ورسات الله زجر ور کې بل استعجال ایریس مطلب مشرک انسان وای کته چیرته یقیني د الله نبی بس عذاب راولزه لاس د اخلاص الله اداره ظالمان دي قل معنا ورتوا علایت مثلارا کما لرینا تاکم عذابه کراش تاسو د الله عذاب د شپه او نهار نه د ورځې ما زمن ایو تدبیر کم یو تدبیر دی استعجلوا چې تعذيب کوي منو دای په واستمانه دا مجرمان د پاره د فکرو د عذاب څه مطلب الله وکزا عذاب راولم دا کوم انسانان چې ما دشمنان دي نو دي بس بلاکو کی څه مقابله وو کی څه زور درکې دی دیم قول علماء ذکر کړی چې ان اتاکم دا ان شرطیه دی عبارت به څه دی قل معنا وایا ارایت مثلارا کمالا ان اتاکم عذاب کراش تاسو د الله عذاب د شپې د ورځې ما تفعلون سبقوي تاسو شی بکوي ما زمانہ کم یو شی چې تعذيبو کې دینه
تعذيب وکي منه د الله تعالی نه مجرمان چې مجرمان به ځان د الله نه بچي اې د شي کولای شي نه